درېمه اهمه مسله دا ده چې د اهل سنت والجماعت د علماء دیوبند دا یو نظریه ده چې کله انسان یو مړی ته د هغه د طرف نه قرباني وکړي یا نیک اعمال وته ایصال ثواب کی نو هغه ته دا اجر رسی ثواب رسی. مثلا ما یو سفارت تلاوت وکړو ما وویل چې د دې یا الله د دې اجر زما والد صاحب ته وبخښي نو بالکل اجر رسی دا زموږ یقین دی حدیث مبارکونه ایصال ثواب ثابت دی. نو په دغه تناظر کې کو یو انسان وس لري نو حق دا دی چې په قرباني کې یو حصہ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې هم ونیسو چې دې کې دا یو حصہ خصوصي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک دا چې دوه ګډان به خامخا په قرباني کې ذبح کول او حدیث مبارک کې راځي فرمایل به چې دا یو ګډ قرباني زمانه طرف نه او دا دویم ګډ قرباني زما د امت مسلمه د هغه غریبانو د پاره څوک چې د قرباني وسنه لري دومره رحیم دومره شفیق نو چاله چې خدای پاک وس ورکړي نو یو حصہ د پکې خصوصي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نوم باندې ونیسي. حدک حصہ دا غوخه د عام غوخه په شان د دیم حکم دی خپل خوړی شي مالدار ته ورکول شي فقراو ته ورکول شي بالکل چې څنګه حکم دا نور غوخه دی د دیم داسي. نو ګوره فائدہ خو مس مونږ ته راځي مونږ ذبح کوو غوخه مونږ ته پاتې کېږي خو لیکن صرف ستا د نیت په وجه باندې ته یو لوی خیر حاصل کې نو دغه خیر په بنیاد باندې اهل خیر حضرات ته د دې پکې هم د شرکت نیت وکړي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قربانې په مقام نه ویر کړي د حوض کوثر په مقام نه یری چې کله د نبی علیہ السلام انتقال کېدلو دنیا نه تشریف وړي پاک وخت نه ویر کړي. اسرائیل علیہ السلام ته فرمای چې رب ذوالجلال ته عرض وکا چې زمانه پس به زمانه د امت سکی نو په یو مقام کې مونږ نبی علیہ السلام نه یو ایر کړي نو زمونږ هم د ایمان دا تقاضا ده چې خصوصا په قربانۍ کې مونږ د نبی علیہ السلام په نوم باندې حصہ یې رنو. الله دې مونږ ټول ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الحمدلله رب العالمین.